كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله شوق سر درود شریف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عزت مندو قرآن کریم کے رب العالمین فرمائی ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد دی جبن یو خبر نوزی دا جب چی کلم خبری کیو کلتم خبر راوزی الا لدیه رقیب عتید اللہ تبارک و تعالی یو نگران فرشتہ مقرر کردی دا چی اغد جبن خبری کی کلچم دا جبن سخبر روزی الا لدیه رقیب عتید د دې سره یو نگران فرشتہ مقرر د چې اقدا لیکي څومره خبرې چې د انسان د خولې نه وځي یو نگران فرشتہ مقرر د چې اقدا لیکي او دا درج کیږي او د دې بدا بنده الله له حساب جب ډیر په احتیاط باندې استعمالول وایي چې څه خبره ته اوزي هغه فرشته لیکي او هغه به د په عمل نامه کې راخیږي ډیر کرتا مونږ یو ناکاره خبره وو موبایل کې ریکارډ کو په سباله ډیلیټ کو مونږ وایي به زه ختمه مې کړه ای به د خلقو نه دا خبره اب تپسیر شوله الا لدیه رقیب عتید کمی فرشتہ چی اللہ پا دی مقرر کردی وستا دا جبی پا خبرو چی اغی لکلی دا اغوس نورانی اغا نیریگی و نورانیگی اب دا قیامت پورس بیا دوبارہ دا خبر راخ کارکی نو دا جب چی استعمالو دیر پا احتیاط باندی دا جب استعمالو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام تو فرمائے وی کسوک مال د دو سیزونو ضمانت راکې نو زه ول د جنت ضمانت مال د یو تن د دو خبرو ضمانت راکې نو زه د جنت ذمہ داری اخلم چې دل زه د جنت ضمانت ورکړم کوم دو سیزونو ضمانت راکې من یضمن لی ما بین لحییه و بین رجلیه ازمن له الجنه مالا چی چا ضمانت راکو دا اغی اندام چی اغا دا دوارو جامو دا دوارو داڑو پا منس کی دے چی دا دو جامو پا منس کی کم اندام دے چی مالا چا دا دی ضمانت راکو چی اغی تا جب چی دا جب با زمان غلط نه استعمالی دا با فضول خبری نکی دا با غلط دا اللہ دا حکم نا خلاف پیزن استعمالو او یو وما بین رجلیه او دا خپو پا منس کی چی کم اندام دے چاگی تا شرمگا ما تا دا دی دو اندامونو ضمانت را کئی دا جبی او دا شرمگا امام الانبیاء فرمائی ازمن له الجنہ زمان طرف نہ دا جنت ذمہ داری ہوئی خمال بدا ذمہ داری راکے چی جب بغلط نہ استعمالی شرمگاہ بغلط نہ استعمالی گی نزدر لدى جنت ذمہ داری نہ دا جب چی دا جرل دا جرل ہر سچ ورانی کی دا جبی نورانی کی و ہر سچ رغی کی نو دا جبی نرغی کی دا جبی حفاظت دیر ضروری دے تاسو با اوریدلی مشہور مقولہ دا
وی که خبری سپین زر دی نو چپ کېدل سره زر که خبری کول سپین زر دی نو چپ کېدل سره زر چپ اوسېدل دا ډېر لوی کمال چپ اوسېدلو باندې خلک ډېر لوی لوی ځایونو ته ورسېد چې هغې ژبه محفوظه وساتله او ژبه یې بنده وساتله که تا دا سوچ وکړو چې زما دا ژبه چې کلم زه خبرې کوم نه یوه فرشته رالاغه خبرې لیکي دا لیک ما پسې سټارټ دی دا ما ته چې خلق جمع شوي او زه خندوم او د خندا دا خبرې کوم نن دنیا کې خلق خندوم او د دې به زه الله له جواب ورکوم په ورځ د قیامت دا ما پسې حسابېږي دا په خلقو پسې نه حسابېږي دا په تا پسې حسابېږي نو د ژبې لوی احتیاط پکار دی د دې په وجه سړی د ډېرو ګناهونو مبتلا شي عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بارک راضی او رضو کرے یو زنانه رااله هغه زنانه چې و هغه د قد نه لږه چیته نو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمایلی دا الله حبیب دا زنانه لږه مندرای لکه د قد نه چیته د مندرای نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ورته فرمایلی وی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دسی خبره دی وکړله کدا چا دریاب ته ارتا وکړه نو در دریاب د اوبو خوند به بدل کړي دومره ناکاره خبره دی وکړله چې دا دې نه وی ویلې چې دا د قد نه ډېره منتری ده د دې ژبې د لاسه سړی په ډېرو ګناهونو کې اخته شي په ډېرو ګناهونو کې مبتلا شي عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ راغی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دا جبه نیولی دا جبه دسی نیولی و ایستلی و دسی نیولی عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ورته ما غفر اللہ لک مکه والله دی وبخه مکه والله دی درته بخنه وکي دا تسکه مکه و دسی منیسا هغه ورته وایي دی جبې زه د هلاکت په ځایونو کې ګزارم دی جبې خلق د هلاکت په ځایونو کې ګزارم دی جبې ډېر خلق هلاک کو دی جبې ډېر خلق تباہ و برباد ځکه شاعر وایي جراحات السنان لها التیام ولا یلتام ما جرح اللسان وی زخم د تورې او د نیزې بخش یو سړی په توره زخمی که زخم به پیون والی زخمی دی کو هغه به پیون والی خو ولا یلتام ما جرح اللسان خو جبه چې کوم ځای زخمی کې هغه بیا پیون نه هغه زخم بیا نه راوړي بیا په دوایي نه راټولیږي هغې علاج بیا په دوایي نه کیږي جبه چې کوم زخم جوړ کړي او زخم د تورې به ښه شي خو د زخم د جبې چې دی هغه نه ښه کېږي نو بنیادي خبره هغه د جبې کنټرول دی او د جبې حفاظت دی چې یوه خبره وباسي وای د دې به الله له جواب د دې به الله له جواب ورکوم او دا جبې دا ټولې خبرې مې درج شوي اکثرو اوقاتو کې چپ اوسېدل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر سوک چې په الله او په ورځ د آخرت ایمان ساتي فلیقل خیرا او لیصمت دې یا د خیر خبره کوي او یا د چپ اوسېږي بس یا د خیر خبره کوه یا چپ اوسېږه ولې چپ ناسې ځکه چپ ناسې ما چې دا جبې نه چې سر راوځي نو رقیب عتید یوه فرشته مقرره د هغه راله دا لیکي د دې به بیا الله له جواب ورکوم دا لیک مې د ژبې دا الفاظ مې درج کېږي ځکه غلی ناست نو یا د خیر خبره کوه او یا چپ کې د چا چې خبرې سیوا شي نو د ده به غلطۍ سیوا شي څوک چې خبرې ډېرې کوي د ده به غلطۍ سیوا څوک چې ډېرې خبرې کوي دومره به ترې غلطۍ ډېرې زیاتې کړي
اکثر اوقاتو کی چپ اوسیدل د نبی کریم صلی الله علیه وسلم عادت مبارک بم دو چې اکثر اوقاتو کی به چپ چپ د تبسم حالت به یو دسی به اسمان طرف ته کتل اکثر اوقاتو کی به چپ ناس تاسو به دا مشران علما لیدلي چرته ورسره سړی میلو چپ ناس ته وایي حضرت خی او جیخی طبیعت هم خلی او خی شری سیوا خبری نکی تاسو بلی دا دا امام الانبیاء طریقه با او دا صحیح عمل لے چر رقیب عتید یو فرشتشتا دے چی اغا دا لیکل کی او دا بلیکیو دا دی براسر یو رس حساب صحابی راگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیو فرمائے وید اللہ حبیبہ دا اللہ حبیبہ یو دسی عمل راتا وخی چی جنت تبی موزی دسی عمل راتا اخی چی جنت تبی موزی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ورطو فرمائے وی غلام ازاد کا او چال دا پیو دا پار بیزا ورکا پیو والا بیزا دا سرا دا چال ورکا چی اغتی زال نا پیو اغتا تی نفع ورکا غلام ازاد کو پیو والا بیزا چالا ورکا او چی کم رشتہ دار در سر ظلم کینو آغا معاف کوا پدی با جنت اوی کدا نشی کولے نو بربندولا وگولا ڈوڑای ورکوا او تگولا اوبا ورکوا او دخو خبرو حکم کوا او دبدو نخلق بیا دا کوا بیا ورطوی کچری ددی دیم طاقت نہیں دا ټول کارونه نشي کولای نو اخیری درجه دا چې بیا چپ اوسېږه جبه کنټرول ساته په دې عمل باندې الله جنت ته بوځي بس بیا چپ اوسېږه ډېرې خبرې مه کوه که دغه کارونه نشي کولی نو جبه پټ چپس دا خاموش ساته الله باندې جنت ته نن زمون د جبو د لاسه کم سړی بچ دی سړی به ځان له په لاره رواني بل به وایي دنګ دی بل به وایي چیت دی بل به وایي جامې لنډې دي بل به وایي جامې اوږدې دي غریب به ځان له په لاره تیر شي او دی به په یوه ګنټه لګي په هغه باندې به تفسیره کوي د دې ټولو خبرو به الله له حساب ورکوي د یو وینا حساب به در سره الله کوي چې ولې دې داسې دا خو مونږ ته پته نشته چې د ژبې دا څومره ګناه ده چې مونږ پکې مبتلا یو صحابي راولګېده بل ته یې صرف دا وی ای د تورې ښځې زویه لکه ستا مور توره وه د تورې ښځې زویه هغه راغی نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته یې وویل د الله حبیبه ما ته د داسې وویل نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل وی تاسو لا د جاهلیت هغه خبرې نه دي پرېښې دا خو د جاهلیت خبرې دي اقا صحابي په هغې خبره دومره ستومانه شو وی ما دته دا خبره کړې ده راغې په ډاګه باندې سملاستو او هغه ته یې وی زما په دې مخ باندې خپه کېده خپه چې ما ولې تا ته دومره ستومانه شو په دې خبره نن مونږه یو بل ته څه نه وایو یو بل ته سپکې سپورې یو بل پسې خبرې ژبې م راغستې دي او د خلقو د عزتونو نه م توکړي یو ژبه د بل عزت لوټي او د بل ژبه د بل عزت لوټي حدیث مبارک کې راځي چې کم سړی چپ ناسي الله به د عورت حفاظت کوي الله به د حفاظت کوي چې کم سړی چپ ناسي دا ژبه الله دې دپاره نه ده درکړې چې ته د یو نه تاووو د بل نه تاووو یو ته سپکې وایه بل ته ردې بدې وایه دا ټول هر څه دي لیکلی کېږي او د دې به الله له حساب ورکوي دا خو معمولي خبره نه ده چې څه دي د ژبې نه وځي د دې ټولو به ته الله له حساب ورکوي
د دې ټولو به تا سره الله حساب. نو کوشش کو چې د ژبې په باره کې ژبې خپلې محفوظ نبی علیه السلام وایي د دې ضمانت مال راکړئ چې زما دا ژبه به محفوظ، دا به غیبت نه کوي، دا به چغلخوري نه کوي، دا به د بل انسان عزت نه لوټاوي، دا به د بل سپکه نه وي، دا ژبه به بل ته کنځل نه کوي. ماله د دې ضمانت راکړئ چې زما دا ژبه به نوره کنټرولي، بس زما ژبه به نورې خبرې په اخوا باندې نه کوي، دا ژبه به زما کنټرولي. نن تاسو لیدې نه دي دوه زنانه او که دوه نارینه یو ځای کېږي نو په چا باندې به یې خبره شروع کړي، په چا پسې به لګي. ټول عبادات هم د ژبې د لاسه ځان له لړه هم ختم کړل د دې یو ژبې په وجه باندې، د دې یو ژبې په وجه باندې ټول عبادات ځان نه خراب. نو چې دا ژبه ښکلې استعمالو، په دې ژبو باندې خلقو ته د ښو خبرو حکم، ته ښې خبرې کوي هغه هم لیکلی کېږي، خلق د بدو نه منع کوي هغه هم لیکلی کېږي. نو ماښام ته سوچ کوه چې نن مې ژبې څومره ښکلې خبرې کړې دي، هغه ټولې لیکلی شوي دي، هغه ټولې لیکلی شوي دي، هغه ټولې لیک دي، ماله به پې الله اجر راکړي. دا ګورې ډېره لویه ګناه ده. موږ به تاسو لیدي د خلقو د خندا دپاره، د خلقو د خوشحالولو دپاره به هر یو د خندا خبرې کوو. تاسو د ټیک ټاکو باندې نه، د خلقو د خندولو دپاره، د چغو وهلو دپاره چې خلق وخاندي او دا خبرې رغو، دا ټولې محفوظ کېږي او د دې به الله له جواب. ته دې نه خبرې چې په دې کې څومره ګناه ده چې ته یوه خبره داسې وکړې چې په هغې باندې ته خلق وخاندي، چې خلق پې وخاندي، ته د دې نه خبرې چې په دې کې څومره ګناه. نو یو دروغ او بل دروغ را جمع کول او خلق پې خندول، دا مونږ چې لطیفې کوو دا دروغ نه، دا د ځان نه نه جوړې کړي، د څه دپاره چې خلق پې وخندو. دا عظیمه ګناه ده، عظیمه. د خلقو د خندولو دپاره دروغ خبرې را. شریعت کې خوشمزاجي شته دی، شریعت کې خوشحالول شته دی. امام الانبیا هم کله ناکله داسې د تبسم خبرې کولې، خو هغه به د عبرت وي او هغه به رښتیا. یو صحابي راغی وی د الله حبیبه ما له اوښ په کار دی چې زه پې سور شم، لکه سورلي کړم. نبی علیه السلام وی دله د اوښې بچې ورکړئ چې دی پې ځان له سورلي وکړي. هغه وی د الله حبیبه وی د اوښې بچې به ما څنګه وړي؟ نبی علیه السلام ورته وی ولې وی دا اوښ د اوښې بچې دی؟ اوښ د اوښې بچې نه دی؟ تا وی اوښ راله په کار دی. نو ولې وی دا اوښ د اوښې بچې نه دی؟ وی دله ورکئ د اوښې بچې کوي. نو وی دا اوښ د اوښې بچې نه دی؟ دې کې دروغ شته، د تفقه خبره ده، د خوشحالۍ څومره ښکلې رښتینې خبره. یوه زنانه راغله وی د الله حبیبه زه به جنت ته ځمه، بوډۍ وه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمیل وی نه بوډایګانې به جنت ته نه ځي. هغه په ژړا شوله، روانه شوله. نبی کریم صلی الله علیه وسلم راوغوښتله، ورته یې وی ما داسې ویلي دي چې ته به داسې بوډۍ جنت ته نه ځې، الله به دې ځوانه کړي او جنت ته به ځي. داسې بوډایګانې به نه ځي، دا به الله ځوانۍ او بیا به جنت ته ځي. نو دا د خوشمزاجۍ خبره نه، داسې خبرې کوه، داسې خبرې کوه. نو کور کې او د ماتحتو سره ښکلې د خوشحالۍ خبرې کوه. دې نه شریعت منع نه ده کړې چې ته د خوشحالۍ خبرې مه کوه، نه، خو فضول خبرې او دروغ خبرې را جمع کول او په هغې باندې خلق خندول چې خلق را پورې وخاندي او خلق دا یوه مسخره وګرځوي. دا څومره لویه ګناه ده. دا نن ټول نوجوانان په دې کې مبتلا دي. دا نخرې او دوڼې به جوړوي او موبایل له به یې ورکوي او خلق به پې خندي، خلق به پې خندي. ای ځوانانو د دې په شا فرشتې دي، دا لیکل کوي. ته خو باید د موبایل نه وران کې، خو د لوح د کتاب نه د فرشتو بیا نه وراني. دا لیک دی، دا ولیکل شو، دا درج شو،
چې د دې در سره الله حساب وکړي په ورځ د قیامت څه جواب به الله له ورکو. د دې ژبې ډېر حفاظت کوو، د دې ژبې ډېر خیال ساتو، دا ژبه کنټرول کوي. ډېر کرته سړی ښه عبادت ګزار خو د دې ژبې له لاسه یې ټوله دنیا تنګ، ټوله دنیا ترېنه تنګ، د ژبې له لاسه یې دنیا تنګ. نبی کریم صلی الله علیه وسلم خوا کې ذکر وشو، وی د الله حبیبه یوه زنانه وه، زنانه ده د الله حبیبه ډېره پرهیزګاره ده، خو ګاونډیان ترېنه خفه دي، د ژبې نه یې ګاونډیان تنګ دي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل وی دا چې دا زنانه دوزخي ده، سره د عباداتو نه د دې د ژبې نه خلکو ته تکلیف دی، د دې د ژبې نه خلکو ته تکلیف دی. د بلې زنانه ذکر وشو، نفلي عبادتونه نه کوي، فرض عبادات کوي او ژبې نه یې خلک ډېر خوشحاله، ژبه یې ډېره ښکلې ده، ګاونډیان ترېنه خوشحاله. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل وی دا ښځه چې ده وی دا جنتي ده، دا به جنت ته ځي چې د دې ژبه محفوظ ده او د دې د ژبې نه خلق په امن کې دی، نو دا ښځه چې ده وی دا جنتي ده، دا جنتي ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم به کله ناکله دا خپله ژبه داسې ونیول، دا ژبه چې ده دا د دې ټولو اندامونو، دا د هر شي جرړه ده، جرړه دا جرړه وی چې سحر شي، بعضې روایاتو کې راځي چې سبا وخیږي نو دا ټول اندامونه دې ژبې ته وایي، دا ټول وجود دا اندامونه وی دې ژبې ته وایي چې ستا په وجه به مونږ په هلاکت کې غورځېږو، ستا د وجې نه به بچ کېږو. دا ټول اندامونه دې ژبې ته وینا کوي، ستا په وجه به مونږ هلاکت ته غورځېږو، ستا په وجه به د هلاکت نه بچ کېږو. دا ټول اندامونه دې ژبې ته ګویا شي، ګویا شي چې ته سمه چلې، ته صحیح چلېږه، ځکه ډېر څیزونه چې هغه د ژبې د لاسه وران شي، ډېرې ورانې خبرې هغه د ژبې د لاسه جوړې شي. په ژبه خلک ډېر خوشحالي، د ډېرو خلکو ړونه پرې ماتېږي او د ډېرو خلکو ړونه په دې ژبه باندې لګېږي. نو دا ژبه د دې دپاره نه ده چې موږ پرې د خلکو د عزتونو سوداګانې کوو، د یو د بل بېعزتي پرې کوو، دا ژبه د دې دپاره نه ده. دا ژبه د الله د یاد دپاره ده. په دې ژبه الله ولې نه یادوي؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابو ته وی دوه کلمې دي چې په ژبه باندې ډېرې سپکې وي او په تله د میزان کې ډېرې درنې وي. په ژبه سپکې لګي او په تله د میزان کې به ډېرې درنې وي، وزن به ډېر دروند وي، په تله د میزان کې به ډېرې وزندار. صحابو تپوس وکړو کومې دي؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم. دا په ژبه ډېره سپکې لګي، دا دوه کلمې، خو په تله د میزان کې ډېرې درنې دي، وزندارې دي. په لاره روانې، دکان کې ناستې، ځان له الله د الله ذکر، د الله ذکر کوه، الله یادوه، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم لا اله الا الله. وای زما د ژبې دا هر یوه خبره لیکل کېږي، نو ماښام هره ورځ د ژبې سره حساب کوو چې نن ما څومره سمې خبرې کړي دي او څومره مې ورانې خبرې کړي دي. نو ژبه بنیادي څیز دی. الله دې زموږ د ټولو د ژبو حفاظت نصیب کړي. وآخر دعوانا